بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول ناول خو زه د پاسون نیوز او تاسو د مکمل ټیم ډیر زیات مشکور یم او شکریا ادا کوم چې تاسو په خپل دونه مصروفه ټایم کې مونږ له هم څه ټایم راکو زمونږ د ماتې ګوډې خبرې یا مات ګوډ پیغام چې دی دا خپل قوم ته زمونږ د درې د خلکو ته او د علاقې د خلکو ته رسولو یو ذریعه وګرځېدی. زه ستاسو انتهایي مشکور یم او زما نوم خو جو غالبا تاسو ته پته شاه فیصل مې نوم دی، والد صاحب نوم مې عبدالغفور خان دی، محمد خیل قبیلې سره تعلق ساتو، جامبیل کلي کې په زیږېدلی یم او چې کله د جامبیل های سکول نه میټرک نه فارغ شوی وم نو بیا سیاسي هلې ځلې زما دا وي چې لکه لا ووټ مې نه و ماشوم وم خو پاکستان تحریک انصاف په 24 اپریل 1996 کې چې څنګه په وجود کې راغی جو په 24 اپریل 1996 پکې زه هم شامل شوم په هغه ورځ باندې او یو سیستم روان دی. بهرحال هغه یو سیاسي فعل دی زمونږ، خو زمونږ د خپل درې او د دې په باره کې به خبرې وکړو. زه د تعلیمي شعبې سره تعلق ساتم او د راشد منهاج شهید سکول اینڈ کالج اداره په 1992 کې کیپټن فضل محمود زما یو دوست د مردان سره تعلق هغه سٹارټ کړی و. بیا چې زه کله د ایجوکیشن سره زما ډېر والهانه محبت و بیا هغه سره ما دا خبر وکړی دا اداره ما ته پاتې کوه. بیا ما د هغه نه دا خپل نوم ته راواړوله او خپل نوم باندې مې کړه. په سن 2009 کې یعنی په 2009 کې دا ما چې کله ځان ته کولم په هغه وخت کې طالبانو دور و، خو بیا موږ الحمدلله خپل سټرګل او کوشش کوو. الحمدلله اوس په دې کې اداره کې مختلف کیمپسز دي، 2-3 کیمپسز دي دلته په پاڼ خواجه آباد شریف آباد کې دي، یو کیمپس یې بره په جامبیل کې هم دی او د ټولو کیمپسز تعداد چې موږ ټول راټول کړو مور دین 2200 یعنی د 2200 نه اباو تعداد دی دلته. الحمدلله زموږ د ادارې د راشد منهاج شهید سکول اینڈ کالج ریزلټ چې دی نو چې کله هم د 2009 نه واخله در 2018-19 پورې که تاسو کتلی شئ دلته زما په دې سره به دې خواته به د المارۍ کې ګزټ بوکې پرتې هم دي. الحمدلله زموږ ریزلټ چې دی الله پاک په فضل و کرم سره د ټیچرانو په محنت سره هر کال چې دی 100% الحمدلله راغلی دی. تاسو چیک کولی شئ، پروف کولی شئ. په 2014 کې الحمدلله انعام الله خان سنب محمد خان چې ونو هغه زمونږ د سکول کې په ټاپ 10 پوزیشن کې په 9 پوزیشن راغلی، یعنی مطلب دا چې په 2014 کې د ادارې ته دا اعزاز هم الله حاصل کړی چې په ټاپ 10 پوزیشن هولډرز کې الله پاک نوم ورکړی. اوس په 2019 کې زمونږ یو ماشوم هم په ټاپ 20 اوورال کې وویل زمونږ پکې 2 ماشومان راغلي دي، خو دې پیرله د ګورنمنټ پالیسي چینج او هغه چینج شوی پالیسي کې ډېر ماشومان به د نورو سکولونو مس شي چې ټاپ 3 پوزیشنز په هغې کې ګورنمنټ اعلان کړی صرف ټاپ 3 پوزیشن به اناؤنس کوي، نور به نه اناؤنس کوي. د دې وجې نه په ټاپ 20 کې زموږ 2 سټوډنټ الحمدلله څه کال ومو خو لکه اناؤنس کړي ټاپ 3 دي نو هغه دې وجې نه نومونه مس شو. بله خبره دا چې یاره زه دا اداره په یو میشن او په یو ویژن باندې چلوم. راشد منهاج سکول چې دی نو دا د هغه ادارو په شان ته کې اداره نه ده چې یاره خلکو ته یو کاروباري سنټر جوړ کړی یو کاروبار په سوچ چلی. زه دا د یو ملي او قومي جذبې باندې چلوم چې یاره الله پاک په ما کې دونه څه ګټس پیدا کړي او زه چاته د 2 ټکو د لیکت پړت جوړ کړم او چاته د خو جوړ کړم نو دا په ما باندې الله تعالی ډیره مهرباني او شکریا ده. د دې وجې نه ما تعلیمي میدان خپل کو، خو زه به په دې کې یو ګیله د خپل پرایویټ سکولونو نه وکم او د معاشرې نه به هم وکم چې زما دا خیال دی، زما دا سوچ دی چې یاره دا پرایویټ سکول چې دي نو دا کم صاحب استطاعت خلک چې وو نو هغوی به دا ادارې کوله وهلې او د صاحب استطاعت خلک چې به وو نو هغوی به دا ادارې چې کولاو کړي نو په دې کې به د غریبو خلکو سره تعاون کو چې کم سرمایدار او روپو والا یا پیسو والا خلک به نو هغوی به فیس ورکو نو هغه فیس په دونه و چې په هغې کې به مطلب دا غریب بچي چې دی د هغه هم حصه وشوه. یو قسم د حکومت پاکستان سره او د خپل قوم سره به یو قسم ښېګړه وه،
خو اوس هغه ذهنیت چینج شوی دی زما د سوچ مطابق او مطلب دا صرف د کاروبار یو ذریعه جوړه شوې ده زما دا خیال چې دا که زه کوم نو ماله هم دا سوچ بدلول پکار دي او که بل یو ادارې والی کوي نو هغه هم دا سوچ بدلول پکار دي. بله خبره دا چې یاره د موجوده حکومت د پرایویټ ادارو سره هغه د میرې مور هغه غونده کې میره مور چې د بچي سره کوم سلوک کوي نو هغه ټایپ سلوک یې شروع کړی مختلف مسایلو نه دوچار کوي. خو زما دا خیال دی زه د خپل د ماتو ګوډو خبرو کې دا یو پیغام هم حکومت پاکستان ته او موجوده چارواک چې دي هغو ته دا رسول غواړم چې دا پرایویټ ادارې چې دي نو دا د حکومت پاکستان سره د حکومت وخت سره ډېر لوی کومک کوي او ډېر اوږدې له نظم خو یو شارټ مثال د دې ورکومه چې په 2018-19 کې چې کله سواد بورډ ته چې دا سواد بورډ چې د ضلع سواد د شنګلې او د بونیر د دې دریو ضلعو د های سکولونو سټوډنټان چې دي هغه د دې بورډ زیر نگراني په 9-10 کې او په فرست ایئر سیکنډ ایئر کې ایگزام ورکوي. د بورډ د کنټرولر صاحب د اطلاع مطابق چېرې په 2018-19 کې چې کم انرولمنټ د پرایویټ سکولونو او د سرکاري سکولونو دغه ته راغی نو په هغې کې 77% یعنی 77% سټوډنټ انرولمنټ چې هغه د پرایویټ ادارو اوس په 100 کې 77 یعنی 77% سټوډنټ چې دي هغه د پرایویټ ادارو د بورډ سره انرولمنټ کوي نو مطلب دا شو چې باقي 23% یعنی 23% بچي چې دي هغه د سرکاري سکولونو دي. اوس دا حکومت له پکار دي د عوامو له پکار دي چې یاره په دې خبره زم غور وکړه موږ ټول به حیثیت پاکستاني قوم غور وکړو چې یاره آیا د پرایویټ ادارې د دې حکومت سره د حکومت وخت سره څونه لوی بیړه چوته کړې ده چې ستا سره 23% ماشومان دي د هغوی باندې څونه خرچې کېږي ستا د حکومت څونه لوی بوج چوتېږي نو تاسو سوچ وکړئ چې یاره د باقي 77% ماشومان چې دي هغه پرایویټ ادارو د بیړه چوته کړې ده نو چې هغوی به څونه تعاون کوي د حکومت سره. زما دا خیال دی چې موږ له دې تنګ نظري نه ده پکار موږ له وسیع سوچ پکار دی او موږ له د ملک د قوم او د را روان نسل د بقا سوچ پکار دی. ولې چې زمونږ ایجوکیشن سیستم چې دی هغې نه زه به بینګ ا ټیچر نه یم مطمئن. ولې نه یم مطمئن چې زمونږ تعلیمي ادارې چې دي هغه خواندګي پیدا کوي یعنی قوم خوانده کوي. خوانده مطلب دا دی چې یاره د لیکت پړت کولی شي خو قوم تعلیم یافته کوي نه. نو زه که هر ادارې والا دی که هغه ګورمنټ سره تعلق ساتي که د پرایویټ سیکټر سره تعلق ساتي زما دا ریکویسټ دی چې موږ د را روان نسل چې دی هغه خوانده نه کړو خو هغه د موږ تعلیم یافته کړو. ولې چې زه په خپل یو مات ګوټ خپل یو پرسنل کوټ باندې د ایجوکیشن دا خبر را غونډوم چې یاره ډیګري چې دا هغه د کاغذ یو ټوکړه ده که هغه د بی اے ډیګري ده که د ماسټر ډیګري ده که هغه د ایم پیل پی ایچ ډي ډیګري ده خو د کاغذ یو ټوکړه ده. خو د انسان د تعلیم یعنی د ایجوکیشن پته به انسان ته د هغه د کردار نه د هغه د معاملاتو نه لګي. نو چې موږ ته ملک د را روان نسل چې دی هغه خوانده نه کړو خو چې موږ یې تعلیم یافته کړو. دا یو ډېر یو اهم کوېسچن وکړو. موږ الحمدلله زموږ سره په راشد منهاز شهید سکول اینډ کالج کې زموږ یو سوسایټي نوم له موږ ورکړی چې د هغې نوم دی ارپن سوسایټي. ارپن د انګریزي یو لفظ دی یتیم ته ویلی کېږي. د یتیم سوسایټي د بچي دپاره موږ یو سوسایټي دلته قایم کړې ده او زمونږ سره به الحمدلله زه به تاسو ته د هغوی ریکارډ زما سره په دې ټایم نشته خو که تاسو بیا غوښته نو انشاءالله زه به تاسو د هغه بچو ریکارډ هم راوباسم که زمونږ سره دغه 2200 ماشومان دي خو الحمدلله په دې کې به منیمم یعنی کم سے کم مور دین 200 یعنی 200 یا 220 پورې ماشومان به زمونږ سره په دې کې الحمدلله اوس هم داسې ماشومان چې هغه به یتیمانه ني هغوی ته به هر قسم فیس هغوی ته معاف دی. هر قسم فیسونه چې هغه هغوی ته معاف دي که هغوی ته یونیفارم دي که هغوی ته بکس دي هغوی ته د ادارې نه ورکولی کېږي. او دا ارپن سوسایټي به انشاءالله زه په دعوه سره یم چې په
که داسې ادارې چې هغه خصوصا خاص طور د یتیم په نوم باندې وتي هغه به وي. مثال به زه ورکړم که خپل کور ماډل سکول شو یا داسې هغه د یتیم په نوم دي. خو که د دې نه علاوه نور پرایویټ سیکټر باندې دی انشاءالله دا واحد اداره به راشد بن ناصر سکول اینډ کالج چې په دې کې به یو اربن سوسایټي ده. هر کال موږ 10% سټوډنټ چې دي هغه یتیمانان داخلو او هغوی ته بالکل فری اف کاسټ الحمدلله تعلیم ورکړو. سیاسي پیل چې دی جي هغه خو یو جدا ټاپک دی زموږ. خو تا کوېسچن وکړو څه شارټ غونده کې جواب به راکړم. راشد پاکستان تحریک انصاف په هغه وخت کې چې یاره زما عجامت نه و، زما ووټ نه و، زما شناختي کارډ نه و، او د جامبیل په دره کې چې کله په 1996 کې الیکشن کېدو نو ما د میزور یو کټ راغستی زه پکې یوازې ناست وم. ټیک ده زما څوک ملګری هم نو زما سره په کټ کې ناست وی. خو والله عالم د چا پړ باندې به خدای مهربانه کېدو. مطلب دی ما به سیات درخواست کو نور خو ورکوټه ماشومه خبرې ته څوک غوږ نه ږدي. خو بیا هم لکه 52 نوټونه ما په هغه ورځ کې اخیستي وو. هغه زما دپاره یو ډېر لوی اچیومنټ و. او چې ما زه رالم په هغه وخت کې زموږ ملګرتیا چې نو عبدالرحیم صدر صاحب و علي خان و حضرت رحمان ماما دا موږ یو چند څو ملګري وو. زه به کې رالم نو موږ چې رزلټ راوړو ما 52 ووټونه راوړي. هغو ډېر زیات ماله داد راکړو چې یاره په دې ټایم کې ستا د په کلي کې چې یو ډېره محدود آبادي ده ستا خو حیثیت لا وجود دې نشته په خپله د ووټ نشته ستا مشران ستا ملګري لاندې دي. بیا هم تا 52 نوټونه راوړو لکه دا د ما لپاره ډېره کریډټ حاصل و دپاره خبره وه. بیا چې راځو دا خو ډېرې اوږدې قیسې دي خو دا شارټ خبره به دا وکړو چې یاره پاکستان تحریک انصاف او خصوصا عمران خان زموږ په رو کې سماو دی. که ګیله د خپل نه کېږي د پردي څه نه چا ګیله نه کېږي. لکه ګیله چې کېږي به الحمدلله زما د بل سړي نه زه ګیله ونه کوم. خو که د عمران خان نه یا د پی ټي آی نه یا د پی ټي آی د ملګري نه زما ګیله راځي نو هغه به زه خپل ګڼم به زما خپلې ځکه به زما ګیله کېږي. خو دا به ووایم چې یاره نورو سیاسي پارټیانو باندې هم موږ نظري د نورو سیاسي پارټیانو چې کم مشري کم کسان کوي نو هغه خپل کارکون سینې ته رانږدې کوي ځان ته یې رانږدې کوي د هغه دوک درد خپل دوک درد ګڼي. خو انتهایي په افسوس سره به زه دا خبره وکړم چې د پی ټي آی کم چارواک چې دي هغوی د پی ټي آی کارکون چې دی هغه چېرته هم خپلې سینې ته نه رانږدې کوي او چېرته د هغه دوک درد ته خپل دوک درد نه وایي. 24 اپریل 1996 کې چې کله بنیاد ایښودی کېدو نو زه سټوډنټ وم پلار مې الحمدلله ژوندی و نو په هغه ورځو کې زه نازبین وم کشر ورور وم په وروڼو کې او پلار ژوندی و نو ناز مې ډېر و. یو پلار خپل والد صاحب ته مې وویل زه لاهور ته ځم خان صاحب سره ملاقات او داسې مې دا ارمان دی لاړم هلته کې او هلته مې ورسره ولنی ملاقات شوی چې بالکل بنیاد ایښودی کېدو نو په هغه ټایم کې عمران خان چې کم تاثرات او کم ویژن و که نه په هغه ورځ زه به دا ویم چې نن هم د هغه هغه ویژن نن هم دی. خو د بدقسمتۍ نه به د یوه خبر وکړم چې زما ډېر محدود سوچ دی خو د ډېر محدود سوچ مطابق به زه دا ویم چې یاره د عمران خان وجود چې دی اوس د هغه نه دی د عمران خان ژوند چې دی هغه نه دی. هغه یو قسم زه به انتهایي په معذرت سره دا جمله استعمال کوم چې د هغه هایجیک شوی دی. هغه زه ورکوټی وم خو کله چې دغه و د عمران خان یو پیغام راورسو موږ ته په هغه وخت کې اویس احمد غني د سابقه دغه گورنر و د پاتې شوی د کې پی کې په هغه وخت کې به ورته ان ډبلیو اف پي ویلی کېدو خو زموږ د دې صوبې سابقه صوبه سرحد گورنر پاتې شوی خو هغه په 1996 کې زموږ د صوبایي کوارډینیټر و د پاکستان تحریک انصاف. هغه راغی و دا نشاد چوک نه دی دې کې دا بلډینګونه اوس دنګ شوي دي په هغه وخت کې دا دونه دنګ دنګ نه و نو مخامخ یو هوټل و په یو لینټر و په هغې لینټر باندې عبدالرحیم صدر صاحب و حضرت رحمان ماما و علي خان و د سخاکوټ یو دغه نیک محمد خان نوم نیک لالا ورته موږ وایو هغه و موږ دا او زه سره هم یو کچ غوندک یو کشر ناست وم دوی دا خبر راورسوله چې پیغام راورسوه چې خان صاحب وایي چې یاره او زه د خپل سیاسي هغه د دې ځای نه کول غواړم. بیا لکه صدر صاحب او موږ د ملګرو ورته دا خبره وکړه چې یاره بالکل موږ تیار یو خو په هغه ټایم کې د پاکستان تحریک انصاف جنډه نه وه جوړه. د ملګرو ورته دا خبره وکړه چې یاره موږ به کارکون لا خپل ملګري لا په لاس کې څه ورکوو چې څه جنډه ونڅه. اویس احمد غني ډېر یو قابل انسان او هوښیار انسان و هغه واپس لاړو لکه هغه پیغام خان صاحب ته ورسو او یو ورځ بعد بیا راغی په هغه ټایم باندې
او موږ بیا په هغه ځای کېناستو او بیا دا فیصله وشوه چې لکه خان صاحب وایي تاسو جنډې ډیزاین کې ماته راولېږئ نو په دې کې یو ملګري چې و نو لکه د سوات د سټیټ د وخت یوه جنډه وه هغه یې ډیزاین کړې وه دا شنه جنډه ده که یو خیال کړی ګولډن کلر یوه قلعه ده پکې نو هغه ډیزاین کړه یو چې و نو دا کوم اوس چې عوامي نیشنل پارټي ده دا په یو وخت کې نیشنل عوامي پارټي وه د ترکو په شان بدې کې سټارز وو او هغه ډیزاین و نو هغه ډیزاین کړه درې څلور د وکړو نو حضرت رحمان ماما ما موږ داسې سور او شین کلر راښکودو دغه شو د ماما نه ما تپوس وکړو ما ماما لکه سره او شنه کرښه راښکو دې به څه مطلب وي وي د دې لاندې سور نه مطلب دی چې سرخ انقلاب شروع شو چې شین نه مطلب دی چې کله الله تعالی په اقتدار کې پی ټی آی راولي یو سرسبز امن برشي د دې ټیم به شاید چې د پی ټی آی د ایم پی ایس ته هم پته نه وي د دې شنې او سرې رڼې مقصد او مفهوم څه دی خو دې مفهوم او مقصد دا دی چې د سرخ انقلاب سٹارټ موږ نه واخیستو په سرسبز خوشحالۍ باندې به دې اینډ کېږي او بیا دا جنډې چې دا ټولې راپورټ شو اویس احمد غني چې نو هغه اسلام آباد ته یوړې څه وخت بعد پکې هم هغه سره شنه جنډه چې هغه سلیکټ شو او اوس نن په ټوله دنیا کې لري بس په دغه جلسې لا بیا یو ودن 15 ډیز چې زموږ اولنۍ جلسه وکړه چې دا یو آغاز وسټارټ بیا په 1999 کې په ټول پاکستان کې د ایس اف یعنی بنیاد نو د یوت بنیاد نو په جانزیب کالج کې زه سټوډنټ وم بیا په 99 کې نو دا کریټم الحمدلله ځان ته بوزم او په باضابطه طور زه دا چیلنج کوم چې چا نه وکړي چې په ټول پاکستان کې د ایس اف بنیاد چې موږ په جانزیب کالج کې خو ډېر تکلیف راته مو په جذبه بیا ورو خورېدو په ټول پاکستان کې زما یو دوست زما ورور ډاکټر امجد د شموزو سره تعلق ساتي او منسټر صاحب دی زما یو ایجوکیشنست افسر دوست پاغه گواه دی فضل خالد صاحب نوم دی سچن نور دوستانو ما سره نور نواز صاحب سره نور فرندز دی هغه په دې خبره گواه دي دا نمونه د یو څو فرندز په دې اخلم چې هغه په دې گواه دي چې دا خبره د هغوی د مخه شوې ده لکه چې یاره بعضې کسان که ویډیو ګورو چې دا هوایي خبره دا په دې گواه دي او دا تیر له کوټه اختر نه یعنې مطلب یو 3 میاشتې مخکې خبره ده چې د موږ او ډاکټر امجد او ملګري واسې کېناستو ګپ شپ یې لګوو په دې کې ډاکټر امجد زما د فضل خالق صاحب چې نن سبا د سوات بورډ اسسټنټ کنټرولر سیکریټري دی په هغه وخت کې هغه د پی ایس آر آی ډایرکټر و موږ ناسو څلور فرینډز هم ناسو نو هغه ازادانه ماحول کې لکه کنزلماره جمله کې دا خبره وکړه یاره ډېر بې غیرته یا ډېر ډېره دوسي دې وکړه زه د ډسټرکټ سوات صدر وم ما تاله ټیکټ درکو د خان صاحب په حکم باندې موږ تاله درکو تا وایي چې یاره زه نه یم تیار ګران لیو بیا د تجویز هم ته د ګران نکو یو د ټول نه غټه غلطي تا وکړه دا خبره زه په دې کومه چې د ډاکټر امجد نه که سابقه د 2013 خبرې کومه خو ډېر اوږدېږي خو بله ورځ یو 3 میاشتې مخکې ډاکټر امجد چې اوس موجوده منسټر دی او هغه دا ګیله زما نه کوي چې تا دا ټیکټ نه رد کړی نو مطلب دی نن به ته زما سره منسټر وي او موږ به ډېر مخکې تلو خو بهرحال زموږ یو جذبه وه بیا ما دا تپوس وکړو تا د زما د ملګرو زما تپوس وکړو تا زه ټیک شو تا خو وانغستو ټیکټ تا علي ګران ولې تجویز وکړو ما یاره دغه او دغه د فیملی قربانیانې وي مطلب دا د هغه ورور علي خان یو ډېر لوی قربانیانې پیش کړې نو زه پښتون سړی یم حق ته حق یم ما ځکه مې دغه تجویز ورکړو بیا راته دی چې هغه اوستانه هم نالي ما یو دا هغه او د هغه ایمان او هغه او د هغه پښتو خو زما ایمان او زما پښتو دا چې زه پښتون سړی یم پښتون له عزت ورکول غواړم خپل عزت غواړم به حیثیت پښتون نه دی چې بل پښتون له دې عزت ورکړی شي نو ما د دغې وجې مې ورکړو اوس راځو تاسو وایي چې بلدیاتو کې ودرېږئ نه ودرېږئ یا داسې نو په تیر بلدیاتو کې په دې نشاط چوک کې ګران او میاجي زما فرینډز دي زما دوستان دي دا هم په ثبوت په دې هم دا نومونه په دې علم چې هغوی لکه په دې ګواه دي هغوی دا کار کړی چې یاره د میاجي په ما ډېر مین دی زما رور دی مشر یو 3000 یا 3500 روپۍ د هغې فیس و نو هغه فیس د میاجي او ګران د جیب نه جمع کو او په موبایل کې زما تصویر واغستو فارم مې جمع کړی و د ناظمۍ دپاره څنګه چې دا سلطاني روم ناظم دی ټیک ده نو د دې دپاره د ما هغه فارم جمع کړی خو ما لکه زه په خپل سکول کې په وړو د خدمت کې خوشحالي ما ته محسوسومه نو بس په هغې کې دا کې خو ډېر هغوی کوشش وکړو خو لکه زه ونه درېدم بیا راته د ملګرو یو خبره هم وکړه دی درپوک دی یا داسې نه شي کولی داسې ما یاره که ما له چا په خدمت کې د چا په منډه ترړه کې بېغیرتي کړي د چا په غم خاده کې مې بېغیرتي کړي چې یا کمزورتیا مې راوستې چې بیا به یېرېږم که په دې کې مې نه کړي نو لکه دې باندې مې ما دغه کړ
خو د خپلې درې د خلکو په یو خبره شکریه هم ادا کوم په اخره کې د یو خس کې ګیله شکریه په دې ادا کوم چې زمونږ د کلي او زمونږ د جامبیل کوکارۍ درې خلک چې یو خبرې ته ووایي چې دا کول غواړم ناکوم او هغه کېږي بیا چې یو شي وته که هغه په جلسه یې که په جلوس یې که په جرګۍ خو چې یو شي که نه نو بیا ګورئ د چاپلار یې نشي جدا کولی د چاپلار لکه دا د ازل نه سټارټ دی په دې کې د ورکوټ یو د ځنګلو واقع راغلي یوازې سیاست نه یم نورې ډېرې شی واقع د پښتوګانو واقع راغلي و چې خلک پکې ناست دي نو یو شي دی هغه خبرې ته هغه کړي دي که د روډ دا مسله ده که ډېرې نورې مسلې دي که زموږ سکولونه په دې کلو کې وتلو زموږ نورې مسلې زما د مخې شي که یو نوم اخلم ډېر شي خو ډېرې مسلې زما په دې لږ عمره کې ما لیدلي چې زموږ د درې پښتنو مشرانو چې کم کار دپاره یو شي دي نو مطلب هغه حاصل کړی دی خو ګیله به څه کومه چېرې یو ګرینډ قومي جرګه یو نوم و او زه ډېر زیات خوشحاله وم د ورایې نه ما به ټایم ټو ټایم د هغې تعریفونه هم کول خو والله علم چې څه وجه وشوه چې ګرینډ قومي جرګې نوم نشته ناستی نشته په دې هغه جرګه زموږ د یو وحدت یو نشاني وه زه د خپلې علاقې مشرانو ته څو د کیمرې په ذریعه باندې دا یو پیغام رسول غواړم چې ګرینډ قومي جرګې چې کم پاور شو کړی و که هغه د روډ په شکل کې هغه په نورو مسلو کې او که یو کس و چې زما ذاتي مفادات شي دي او قلار شوم نو دا به موږ ډېر کمزوری سوچ کوم زه دا درخواست کوم چې هغه ګرینډ قومي جرګه یو پېره ده موږ د دې علاقې دا خلک دي پېره بیا په وجود کې راولي او که د هغې اولنی میټینګ زما په ځای کې دې وشي که هغې لا څونه خرچه کولي څونه میډیا ولله وستلي څه قسم کوریجي یا څه قسم چای پاڼي زه په خپل ډېر کمزوری شی بچی یم د دې علاقې خو زه به هغه وکړم خو زه د علاقې مشرانو ته یم چې هغه جرګه د بحال وساتي